ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوى التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه. دا خبر اکړه چې د رحمان اطلاق دا په الله تعالی باندې کیږي او د الله تعالی نه علاوه په بل څه نه کیږي، بس صرف ذات الله تعالی موصوف کیږي په دې رحمان لفظ سره، بل څوک نه. وجه بیان کړل چې ځکه هغه منعم حقیقي دی، معنا د رحمان هغه منعم حقیقي چې خپل رحمت کې انتها ته رسیدلی. ها پوه شولې پې نو د دې لومبۍ خبرې دلیل بیان کو چې الله تعالی خپل رحمت کې څه ته رسېدلی؟ انتها. وجه دا ده چې دې په خپل لطف او انعام سره څه غواړي نه، څه عوض معوض. او دې نه اوس دا خبره بیاني چې منعم حقیقي الله تعالی دی، د هغې دلیل بیاني. او مونږ او تاسو ټولې واسطې یو ښه انعام او احسان کې عباد ټول څه دي؟ دا واسطې دي، پردې شی ورکول دي. پوهېږې به خبره نو ثم انه بیا بېشکه من عداه د الله نه سوا چې دا څه دي ها کالواسطة دی په شان د څه دي فی ذلک په دې انعام کې. ښه احسان چې کی انعام چې کی بس دې صرف واسطه ده. ادا ولې؟ لأن ذات النعم ځکه د نعمتونو ده ذات، ووجودها د نعمتونو موجودوالی چې دا نعمت موجود دی. ها ویږي یو ذات ته شی دی، یو وجود د شی دی. بیا والقدرة على ایصالها افیس طاقت پر رسولو د دې نعمت سره چې دا نعمت ته چاته ورسې. ها چاته نو دک قدرت دا مستخپل نه دی. والداعیة الباعثة او کوم داعیه چې تا کې دنه موجوده ده او هغه باعثه ده په دې احسان او انعام باندې. ای دنه یو داعیه پیدا شي، دنه هغه تعالی دعوت درکړي تعالی او هغه پتا باعث شي، تا مجبور کی چې وکړه دا احسان وکړه. نو دغه داعیه باعثه چې دنه دا ستا خپله نه ده، دا خدای پیدا کړي تا کې. والتمکن من الانتفاع بها او افیسر د نعمت نه چې ته فایده اخلي نه د فایدې اغستلو طاقت، د فایدې خلقوی افیسر کنوي. خوراکم پروغ وجود کیږي. ها خوراکم نو خوراک نعمت ته کنه، نو دا نعمت نه چې ته فایده اخلي انتفاع اخلي، خو تمکن غواړي چې ستا طاقت یې کنه، چې طاقت نه کوم ځای نه. او یوازې دا نه په لنډو درته قاضي صاحب اخر کې وي والقوة التي او هغه قوتونه بها چې د هغې د وجې نه یحصل الانتفاع څه حاصلېږي اله د دې نه علاوه هم دا ټول اسم د ان وفي صاحب او من خلقه خبر دی. دا ټول من خلقه معنی من مخلوقه، دا ټول خدای پیدا کړي. نعمت ذات خدای پیدا کړي دی، وجود خدای موجودی، قدرت تعالی په ایصال غدر کی، باعثه او داعیه در کې هغه فایده کی چې ورکه. پوهېږئ نعمت نه چې انتفاع او فایده اخلي د هغې طاقت هغه در کې، یعنې تمام هغه قوتونه پوهېږئ یعنې ستا خپل هېڅ هم نشته دی. ها بیخي واسطه شولې، په کم لاس چې ورکړې دا هم خدای در کړی دی. پوهېږئ په کم لاس چې جیب ته لاس کوې نه دا هم خدای در کړی دی، خپل پکې هېڅ هم لا يقدر عليها احد د الله تعالی نه سوا په دې خبره باندې څوک څه نه دی قادره نه دی. لا يقدر عليها قادر نه دی په دې خبرو باندې هېڅوک غیره سوا ده. نفته ولګېدله چې بس رحمان صرف ذات ته الله تعالی شوخه، ځکه هر څه خپل او بې عوضه او بې بدله ورکړي. ها او زمونږ او ستاسو ټول خپل نه دي، هر څه پردي دي. ها او ورکویم بیا سره ده عوض نه. یا ایها الناس انتم الفقراء والله الغني وانتم بس تاسو فقیران یې. ها تاسو او فقیر خو فقیر نه خلق وي خو فقیر یم نه وایي بخا په فقراو کې هغه فقیر مالک ته ډېر خوښي چې څوک ډېر عاجز وي مالک ته. پوهېږئ په خبره باندې ډېر عاجز وي، فقر دی ټوله محتاجي ده. ها
قرآن شریف کې وګوره الله تعالی د حضرت مریم بیبي تذکرہ کوي او د حضرت عیسی علیه السلام چې هغې دعوې د هغې باره کې د الوهیت کولې نو په دوو ټکو کې فرمایلي کانا یاکلان الطعام کانا یو ډوډۍ خوري ډوډۍ چې یو سړی خوري نو دا د محتاجو جرړه ده او خدای محتاج نشي کېدلی ها اپی صاحب محتاجی دي که نه دي نور ته محتاج دی سپمې ته محتاج دی هوا ته محتاج دی ټریکټر ته محتاج دی سیلۍ ته یي خو ځه ژرندو ته بیا اوبو ته او پخولو ته ورونو ته لرګو ته هر شي ته ځئ دا نوړی چې دلته راځي که نه نو دا په ډېرو لویو ستړو باندې دا ټولې محتاجۍ دي نو دا محتاج کړل کانا یاکلان طعام مطلب محتاج دي او محتاج خدای کېدلی نشي انظر کیف نبین لهم الآیه خدای ویلو کوټي وګوره څنګه خبرې کوم درته څنګه چې دا دوره محتاجۍ په چا کې نه هغه خو سم فقیر نه چې افقر شولو او تاسو وایې چې نه دا ابن الله نعوذ بالله یا عین الله یا ثالث ثلاثه دا عقیده هم خرابه ده ښه ولکه تاسو پوهېږئ که نه د دې وجې نه وي ته چې نوړی خولې ته کوې نه بسم الله الرحمن الرحیم وایه لفظ الله کې څه ته اشاره ده نعمت یې دله موجود کړی دی ښه نعمت یې دله پوهېږئ بیا الرحمن کې دې خبرې ته اشاره ده حافظ صاحب چې دې نعمت له بقا ورکړې ده چې دا وړی خوشتې خو که دا ختم شي ټول عمر نه بیا به څه کوې چغې به وښیې که نه به وښیې بیا ډوډۍ هم شته بقا هم ده خدای با اثره ګرځولې ده ته یې وخورې او لوګه ختمه کېږي که نه موړوالی راشي چې موړوالی نه راتلی نه رحیم کې دغې ټکي ته اشاره ده بسم الله الرحمن الرحیم کې درې نومونه نعمت یې درکړی دی نعمت له بقا ورکړې ده او بیا نعمت باندې اثر هم مرتب کړی دی ها چې ته خورې او خورې مړېږې نه بیا به څه چل به دې کوو ها پوهېږه په خبره باندې نو دا ټولې خبرې د څه دي تاسو پوه شولئ په خبره که نه او لأن الرحمن سره بله وجه بیانې پیسه رحمان مخکې کو پوهېږئ او رحیم ذکر کو دا وی دا ترقی د ادنا نه څه ته اعلی ته د دې وی چې داسې نه ده بلکې دا من باب التتمیم والتکمیل دی ها حفیظ صاحب دا تتمه ده څه ده رحمان راولګېدو غټ غټ نعمتونه یې ځان سره واغستل پوهېږئ غټ غټ او اصول د نعمتونو واړه واړه پاتې شو که نه نو رحیم پسې راوړو چې هغه نه څه پاتې و چې هغه دی نو دا ترقی د ادنا نه اعلی ته بلکې دا تتمیم دی پوروالی دی چې کم نعمت د رحمان نه بهر شول هغې ته به رحیم څه شي او لأن الرحمن یا په دې وجه باندې رحمان لما دل چې کله دلالت کو علی جلائل النعم په غټو غټو نعمتونو باندې پوهېږئ و اصولها او د نعمتونو چې کوم اصل لها لکه ذکر الرحیم رحیم پسې ذکر کو لیتناول دې دپاره چې څه شي ما خرج منها کم چې د دې نه پوه شولې نه په یکونو کالتتمة والردیف له دا تتمه څه شولو او تتمه شاته پکاري ها او ردیف هم صحیح شاته پکاري نه رحمان مخکې شو او رحیم پوه شولې د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي وی الله تعالی موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته زمانه غټ غټ نعمتونه غواړې نه واړه 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 رحمان هم یما رحیم هم یما ښه وړې وړې اوبه غواړه مالګه واړه واړه څیزونه پوه شولئ او للمحافظة على رؤوس الآیه یا دې دپاره چې د آیاتونو کوم سرونه دي حفیظ صاحب د هغې محافظت راشي ښه د لحاظ د فاصلې دپاره چې فاصله یو شان راشي ښه ما ته ګوره بسم الله الرحمن الرحیم ورپسې الحمدلله رب العالمین فاصله یو شان شوله پیسه پوهېږئ د دې فاصلې چې دي نو دا متقاربي دي ښه مماثلې نه دي خو متقاربي دي ښه ما ته ګوره مماثل دې ته ویلې کېږي چې بیخي دی و د دې په شانې ښه څه مطلب په آخر کې هم موافقت او په ما قبل آخر کې هم لکه والطور و کتاب مستور نو تور او کتاب مستور دواړو ته وګورئ
داغي آخر را دا او دا دی را دا کنا او داغی نما قبل آخر وو دے او دی نما قبل آخر ام سدے او پی رقم منشور والبیت المعمور اینه نو اگور دغه دے پوری دا ټولی مماثلی دی ها بیا والسقف المرفوع کی متقارب رالا لما قبل آخر کی شرکت تے وہ کی خودی کنا ندلتا اگورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قبل آخر یاد کنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ما قبل آخر کی یاد کنا دے لحاظ دا پارا مونگ رحمان سکڑو لو کدا رستو کین بسم اللہ الرحیم الرحمن ما قبل آخر علی پی مدر آلالا اولتا یا شاید ولکه نه پوهیږي یا د دې لپاره چې محافظت راشي د سرونو فآیاتونو باندې ها ویږي به خبره باندې خدا د چا مسلک د شوافی او مسلک باندې هغه ځکه فاتحه خود دې په نسبت باندې جز ده کنه نو فاسنو مې بسم الله سره جز دی چې جز دی نو ټول آیاتونه به یو شان زموږ په نسبت بسم الله جز نه ده نو دا وجه د دې په نسبت جوړیږي په شنه به والأزهر أنه غير مصروف والأزهر أزهر دادا چې رحمان غیر منصرف ته ها سره اگر چې اختصاص بالله دا منکی دا خبره چې د دې لپاره د مؤنث راشي کفاله یا کفالانتنی تاسو کافیه کې ویلي کنه ومن ثم اختلف في رحمانه التمويل كنا چې الف نون مزیدتین په اسم صفتی کې راشي فی السب نو دا غي د پاره دو شرطونه دي یو مضاف کې یو شرط بلکې بل شرط ها یو مضاف والوی چې مؤنث په وزن د فعلانه ناراضی ها ویږي التدرتوای ندمان منصرف ته ځکه مؤنث ندمانتن راځي ویلو کنه ویله خبره دویم مذهب والوی چې نا الف نون مزیدتین په اسم صفتی کې رااله نو داغه لپاره شرط دا دی یعنی الف نون مزیدتین به ال مؤثر ګرځي ال به سبب ګرځي د غیر منصرف چې مؤنث په وزن د فعلا راشي چې فعلا راغی جو په خپل فعلانه النفی شو ها لگا سکران غیر منصرف ته ځکه مؤنث په وزن ده فعلا راځي کنه سکرا اسکرانه نه ده ناراضي په نه شولې خو رحمان کې وی سره اختلاف ته ځکه د رحمان خود سره مؤنث ته نه د صفت مختصه الله تعالی نه چې مؤنث نشته نه چې څوک وايي فعلانه بني نه دغه بني غیر منصرف شو دای خبره خو پوره شوله او چې څوک وایي چې مؤنث په وزن د فعلا راځي نه رحمه هونه راځي نو دای بني منصرف شو کنه اوس وګوره لفظ رحمان چا پورې خاص ته الله تعالی پورې نو دا اختصاص والے منعکی چې د لپاره د سره شي مؤنث د سره مؤنث ونه شوله نو چې اختلاف راغی نو اوس په چل کو یو قول والا په نسبت منصرف او بل قول نو قاضی سے بوای چې والازهر انه غیر مصروف ظاهر ادا چې دا غیر منصرف شيخه غیر حالکه دا حکم ته څنګه کوي باوجود د دې نه چې دا صورت خو اختلافي جوړیږي نشاته وجه دی بیانیغه وان حذر اختصاصه اگر چې منعکی اختصاص در رحمان بالله په الله تعالی پورې ها دا سمنه کی دا ان یکون مفعول به دا حاضر د پاره دی ها ای یکون له مؤنث چې د دې لپاره دي سره شي علا فعلا او فعلانه کفالای یوم نشرات لله په بنا شوله خالق بیا ول غیر منصرف ته الحاقا له بما هو الغالب في بابه الحاقا له افیس په دې باب کې یعنی د فعلان دا باب نه دی په دې کې غالب ادا د چې فعلا راځي سره دي چې فعلا راغی نو شر برابر شو کنه چې څوک فعلا یا دي نه فعلام شته چې څوک فعلانتون بنی جو نشته کنه نه پوهیږي نو په دې باب کې چې کوم غالب مونږ دا غي سره ملحق کړو ها سره ملحق کړو
اوس په پوه شولې نو سو ګرځېدو غیر الحاق له مونږ به فیوس کو چاله دی رحمان لره بما په هغه فعلان پورې هو الغالب په بابه چې هغه په دې باب کې څه دی او په دې باب کې لاندې لیکلي هو فعلان صفتا فإن الغالب فيه فعلان باب نه مراد فعلان صفتی هذه او غالب په دې باب کې فعلا راځي مؤنث څه راځي اگر چې دې مؤنث نشته دی د رحمان خو مونږ هغه پورې سکړل وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مول النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس أفي سبديدنا دا خبرك چې تسمیه خاص کړل په دې اسماء پورې یو وجه خو ته ما وختي ویله ها پوهیږئ بسم الله الرحمن الرحیم کې درې اسماء راوړي لفظ الله لفظ الرحمن او لفظ الرحیم افیس دا قاعده ده چې کله حکم وشي په یو مشتقی باندې نو د دې مشتقی هغه ماخذ د دې حکم د فار علتها یا داسې ووایي چې کله حکم وشي په یو موصوف بصفتین باندې ها په یو موصوف نو دغه صفت د دې حکم د فارسی لکه زه تا ته وایم هلکه دې مولي صاحب له دا پیسې ورک دې مولي صاحب له دا نه دا مولي صاحب موصوف ته په صفت ته علم سره او حکم په تا وکړو چې پیسې ورله ورکه دا دې په حکم وکړو نو د دې حکم علت سره چې لکه دلې ورکه دا مولایي علت ته ها د دې مولایي د وجه نه ورکه علم دی واسه ولکه نه پوهېږي دې زید فقیر لدا پیسې ورکه ها نو د ورکولو علت څه شول ولکه تاسو نه پوهېږي نو اوس وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم کې مونږه وې چې زه استعانت حاصلوم یا تبرک حاصلوم نو د استعانت او د تبرک حکم تا او کو په لفظ الله باندې او لفظ الله مشتقی ده ها یو قول کې مونږ وې کنه معبود ده نو معبود مشتقی شلو کنه او یا لفظ الله څه شلو ذات الله تعالی موصوف شو ادا معبود یو صفت شو رحمان بل او رحیم نو څه مطلب د استعانت لپاره علت دا ده علت چې څوک معبود حقيقي هغه مدد حاصل کا او هغه باندې تبرک حاصل چې څوک رحم کوونکی نه داغه مدد حاصل کا څوک رحیم نو پر رحیم کې رحم پر رحمان کې رحم او په لفظ الله کې دا عبادت دا ټول علتونه شو د سره لپاره د تخصیص او تسمیه لپاره چې بسم الله دې نومونو پورې ځکه خاصه شوله پوه به شوله وانما خص التسمیه بسم الله خاصه کړل په دې اسماء پورې لیعلم العارف دې لپاره چې او پیجنې هغه کس چې د الله د معرفت اراده کوونکی معنی مرید دی او سو پیجنې چې ان المستحق هغه ذات چې کوم مستحق دی له ایستعان به چې داغه مدد اوغتل شي په مجامع په غټو کارونو کې اهم ویګه هو المعبود الحقيقي دا معنا د لفظ الله ده الذي هو مول النعم چې هغه ورکوونکې نعمتونو ده كلها عاجلها دنیا والا واجلها آخرت والا او جلیلها غټ وحقيرها او واړه دا رحمان او رحیم ته اشاره شولا نه پوهیږي نه ماته ګوره فيتوجه بشراشره نو دا کس نه دا عارف دی به متوجی شي به تمامه په ټول وجود سره الى جناب القدس الى جناب پوهیږي یعنی الى المقدس جنابه هغه ذات چې دا دربار ډېر مقدس او پاک دی بیا وایي چې لکه بل چا نومونه صلاحلی دا څه خو هغه ورکی نه پوهیږي ويتمسك بحبل التوفيق او بدی به د توفیق رسېک لکه اونیسی چیرې دا ټول کارونه خدای الله تعالی دی په هر کار کې بسم الله دغه کار توفیق به خدای درکې ها ويشغل سره بذكره دی خپل سر او خپل باطن او خپل روح به مشغول کی بذكره داغه په تذکرہ باندې چې بس بسم الله وای پیغام شو هغه والاستمداد به عن غیره او دی بس خپل باطن مشغول کی
په استمداد او په مدد غوښتو به په الله تعالی عن غیره په داسې حال کې چې دی به متجاوز دی د غیر نه غیر به پریدي وي به صرف د الله تعالی په تاسو پوه شولې ها نه هر کار کې لومبې څه بسم الله الرحمن الرحیم دا درته وایي که خپل کار کې توفیق غواړي د خپل کار سر ته رسول غواړي نو بس حل دا دی چې اول کې څه وایي